أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة کی آغاز کی دهغه طائفی تفصیل بیان شو چې کوم منعم علیهم تبقوا او قران حکیم هغه ته عنوان د متقین ورکو. اوس په سورۃ الفاتحه کې چې هغه مغضوب علیهم او ضالین ذکر شي وو چې هغه گمراهان دي او د الله د قهر او غضب د هغه مورد ګرځیدلی دي، نو د هغه دواړو ډلو د هغه تفصیل بیانېږي چې یو ډله خو هغه کافران دي چې هغه د کافر مجاهر وي، د ښکارا په ننداره باندې د اسلام د صراط مستقیم نه منحرف دي او د لا نسلم په ډیره باندې ناس دي، نه قران مني، نه دین مني، نه الله مني، نه توحید مني، نو دې ته کافر وي. نو اول ان الذين كفروا ترد لهم عذاب عظیم پورې دغه مجاهر او کافرانو داغي چې کم دي نو هغه حالت هغه بیانېږي. او دویم هغه دي چې کوم په ظاهر باندې خو کلمه وایي او ځان ته مسلمان هم وایي، خو په زړه کې د هغه تصدیق قلبي نشته، ایمان او ایمانیات هغه ته نصیب نه دي، دې ته د شرع په اصطلاح کې وی منافق. نو من الناس من یقول دین داغیغه صفات داغیغه کردار او داغیغه طور طریقې هغه الله رب العالمین بیان کړی دي او بیا په آخر کې دوه مثالونه ذکر کړی دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. نو دوه مثالونه داغي د حالات او داغي د صفات لپاره ذکر کړی دي چې داغي د حالت شنیعه دا ټولي دنیا ته واضح شي او مسلمانان داغي نه اجتناب کی او داغي نزان هغه محفوظ وګرځي. نو اولغه مجاهر کافرین الله تعالی یادی و ان الذين كفروا کفر د لغت په لحاظ سره دا ویل کیږي پټول ہوتا. دې وجنا زمیندار چې هغه توخم پټي پزمکه کې او هغه بیا راخیږي، نو دې زمیندار ته هم ویل کیږي د لغت په لحاظ سره کافر. دغه کافر معنا چوپانه والا او هغه دغه توخم پزمکه کې په خاورو کې پټ کیو کمثل غیث اعجب الكفار نباته. نو قرآن پاک په زمیندارانو باندې هم د کفارو اطلاق کړی دی، خدا لغتن دی او په اصطلاح کې کافر هغه دی کفر دغه ته ویل کېږي چې هغه د الله رب العالمین د دین او د قرآن او د ایمانیاتو نه منکر وي. او داغه بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه کفر دی چې هغه کفر انکاری دی، لکه د ابو جهل په شان دی، بس نه منم جو نه منم. او یو هغه دی چې هغه کفر جهودی دی، هغه معنا دا ده چې په خله باندې وایي نه منم، حالانکه ځل کې دنه دا خبره پرته چې لکه دا د انکار خبره نه ده، دا منل پکار دي، خو بس د سمجبورو د وجنا یا د سمفات د وجنا د په جواب باندې وایي نه منم. او نور ځل کې دنه دا خبره پرته چې رسول الله مبارک حق دی، دا قران د الله تعالی حق دین دی، دا سره کافر دی. دغه په جواب خو اقرار نه کوي، دی خو تسلیم کیږي نه. د فرعونانو متعلق الله تعالی فرمایي فرعون او آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها او دوی انکار وکړه دغه آیت او دغه معجزات د موسی علی السلام نه. واستيقنتها انفسهم حالانکه فضل کې یقین پروتو، فضل کې داوا چې دا دو رد کولو خبره نه ده، دا د منلو خبره ده. خو ولې رد کړه، انکار یې ولې وکړو؟ ظلم او علوا، یو خو د ظلم په بنیاد باندې او بل ځان زورور او ځان غټ ګڼو چې ها زما سره حکومت دی او کرسی ده او اقتدار دی او زه د موسی علیه السلام په شان دی یو ملنګ چې هغه دواړه چې کوم دی نو یعنی زوجین د هغې د شپې د سملاستو دپاره چې کوم دی نو هغه یو بستره ده او هغه صرف یو سرمن قدر لده، زه به د اتباع کوم. نو دا غړولو وه او دا غزان ته د غټوالي هغه نسبت و. نو په خوله باندې وایي نه یې منم،
نور په ځل کې دنه دا خبره پرته ده چې موسی علیه السلام هم حق دی او د دین هم حق دی، دا سړی بیا هم کافر دی، دا هغه کفر جهودي دی. او کله دی هغه کفر هغه دی یعنی عملا په خوله باندې هم چې کوم دی نو هغه داسې انکار نه کوي او په زړه کې هم هغه یقین پروت دی، خو د هغې باوجود عمل بس عمل له کافرانو دی، قایله کېږي نه. لکه ابو طالب صاحب هغه چې د رسول الله مبارک څومره محبت یې کړی دی، څومره عقیدت مظاهره د هغه سره کړې ده، څومره د هغه نصرت کړی دی. او والي صاحب ته یې خپل بچي ته چې ویلي ده چې په یو دره کې او په یو غر کې رسول الله مبارک په ابتدایي ایامو د نبوت کې مخکې ولاړ دی، والي صاحب ورپسې مقتدي دی، ایک په یوازې باندې لمونځ کوي په پټه باندې. ابو طالب صاحب په هغه لار تېر شو، ویلي ده نو زوی ته یې وی علي صاحب ته بچې وی دا رسول الله مبارک دا لار ګوره راټینګه کړه، دا لار ګوره مه پرېږده او دا صحیح لار ده. خو په خپله یې چې کوم دی نو هغه نه اقرار کو تر دې چې د مرګ وخت راغی او پیغمبر علیه السلام ورته لاړ او ورته وی یا عم قل کلمة، ای زما کاکاجي یو کلمه زما په دې غوږ کې ووایه، کلمه طیبه، زه به د الله په جناب کې ستا لپاره بیا ګواهي کوم. خو چې کله او بل طرف ته ورته ابو جهل هم ناست او نور کافران صنادید د قریشو هغه هم ورته ناست وو، هغه ورته وی یا ابا طالب اتخشى النار، وی ابو طالب سے بهتر اور نه یریږي، تر جهنم نه یریږي او خپل چې کوم دی نو هغه زوړ دین پرې دی. نو دی خاموش او آخر کې وی انا علی دین عبد المطلب، وی زه په هغه زوړ دین باندې یم. او رسول الله مبارک وفرمایل او په نم سترګو د هغه نه راپاڅېد، وی زه به ستا لپاره د الله په جناب کې سفارش کوم چې کله پورې الله تعالی منع کړی نه یم. نو الله تعالی آیت مبارک راولې کې چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دا هدایت چې د ایصال الی المطلوب دا خو د الله رب العالمین په اختیار کې دی. اراده الطریق خو ته کولی شي، لکه بل ځای کې راځي وانک لتهدی الی صراط مستقیم، ته خو خامخا خلقو ته صراط مستقیم ښیې. نو په ظاهر خو به دې کې تضاد معلومیږي، یو ځای نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام هدایت کوي وانک لتهدی، او بل ځای کې وي انک لا تهدی، نو دواړو کې فرق دی. یو دی اراءة الطریق، هغه لاره ښودل، نو د دین هغه لار صراط مستقیم پیغمبر خو الله را لېږلی دی لپاره دی چې خلقو ته د جنت لار وښیي، نو هغه هدایت کوی شي. خو ایصال الی المطلوب معنا هغه ته د ایمان توفیق ورکول او هغه بالکل هغه هدایت ته لاس نیولې رسول چې دی په ایمان باندې شي او په هدایت باندې شي، دا کار صرف او صرف دا د الله رب العالمین دی، دغه توفیق د بل چا بل څوک نشي ورکولی. نو بهرحال دغه هم د کفر په زمره کې راځي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دنه راپاسېد او دغه معاملات شو، نو لږ ساعت پس علي صاحب راغی او پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عمک الضال قد مات، وستاغه گمراه تر شي نو مړ شو. دا څه نه چې ما غپلار مړ شو، دغه چې کوم شی داسې ناشایسته غونته وي نو خلک بیا ځان ته نسبت نه کوي. دا هلکان ماشومان خپل منځ کې سره جنګ وکړي، وي یا مورې دا زوی دی پوهه که که نه، نو که د هغې زوی دی نو ستا چې رور دی، خو داسې نه وي چې زما دا رور پوهه که، وي دا خپل زوی دی پوهه که، ځکه چې هغه حرکت د هغه ورته په نظر ښه نه راځي. نو هغه ورته وایي ان عمک الضال قد مات، وي ستا هغه ګمراه تره هغه مړ شو. پیغمبر علیه السلام یې لاړ شه او وارې علیه التراب، دې خاورې پې بس ور واړوه. څنګه چې د فقه مسله ده چې مسلمان مؤمن محترم دی، په هغه باندې جنازه کېږي، هغه له غسل تکفین تجهیز، او کافر چې دی نو د هغه احترام نشته، د هغه پروتوکول هم نشته، او بس هغه به داسې لکه څنګه چې یو حیوان هغه به صرف دونه شي چې هغه یو ډډې ته کي چېرې د خلقو د نظر نه غایب شي. نو بهرحال دغه هغه د کفر په زمره کې راځي. او یو هغه دی چې هغه په ژبه باندې خو کلمه وایي خو په زړه کې تصدیق نشته، چې هغې د وروستو په لسان د شریعت کې بیا منافق ویلی کېږي. او دغه منافق چې دی د قرآن په اصطلاح کې دې ته ملحد هم ویلی کېږي. ان الذين يلحدون في آیاتنا، الله وی هغه خلق چې زما په آیتونو کې کږیږي، په نیغه لار نه ځي، د قرآن او د سنت داسې تشریحات کوي چې هغه نه په قرآن کې شته نه په سنت کې شته،
نه په اجماع او په قیاس کې شته د ځان نه من عند نفسه هغه د قرآن پاک تشریحات کوي او بیا په احادیثو کې دغه انسان ته زنديق ویلی شوی دی دا در حقیقت کې اسماء مترادفه دي منافق او یا ملحد او یا زنديق دا ټول د کافر قسمونه دي او دا غي چې کوم دي نو د کفر هغه مختلف انواع دي نو الله رب العالمین اول هغه کافران ذکر کوي چې کوم کافر مجاهر دي الله تعالی فرمایي چې دغه کسان کته یری د الله د عذاب نه او کته نه یری یعنی کته ته تبلیغ کوي او کته ته تبلیغ نه کوي فلا یؤمنون الذين كفروا موصول صلا دا اسم د ان د ولا یؤمنون دا ولا خبر ده الله وی دا ایمان نه راوړي خو بظاهر یو اشکال له چې ډیر کافران هغه خو به ایمان راوړل دي بلا حضرات داسې وو په ابتدا کې هغه په کفر باندې وو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبلیغ سره او د الله تعالی په توفیق سره هغه بیا د ایمان چې کوم دنو هغه شهرات راغلي او الله تعالی خو کافر چې دی لا یؤمنون نو مفسرین حضرات فرمایي چې ان الذين كفروا ټول کافران نه دي مراد هغه کافران مخصوص طبقه مراد ده چې کوم د الله په علم کې وا چې د دې خاتمه او په کفر باندې کیږي نو مفسرین ان الذين كفروا كابي جهل وابي لهب مخصوص کافران مراد دي نو هغه کسان چې د الله په علم کې وا چې د دې خاتمه او په کفر باندې کیږي نو پیغمبر علیه السلام ته وی کده ډیر رمضان ستړی کی او ته تبلیغ کوي او راه حق ورته بیانې خو لا یؤمنون ایمان راوړي بدلته یو سوال لې هغه دا دی چې پیغمبر علیه السلام هغه یری او کنه یری ک تبلیغ ورته کوي او کنه کوي ایمان نه راوړي نو بیا د تبلیغ فائدہ څه شو بیا غي ته د يرولو فائدہ سره نو مفسرین فرمایي دي الفاظ تا قتل پکار دي الله تعالی وی سواء علیہم سواء علیکنا سواء علیہم دا غي د پاره دا برابر ده کته ته تبلیغ کوي او کته ته تبلیغ نه کوي خو دې ایمان نه راوړي او بس دا ازلی بدبخت دي او د مبلغ د پاره خدا دواړه خبرې یو شان نه دي ځکه چې پیغمبر علیه السلام او یا بل مبلغ هغه تبلیغ کوي نو کاغی منی او کنه منی خود ته تبلیغ باندې اجر ملويږي سواء علیہم دے سواء علیک نه دے بیا دا سوال ختم شې بیا تبلیغ سره پاره کوي انذار وې دا ویل کېږي يرول ته خو مطلقاً يرول نه هغه يرول چې هغه سره د شفقت نوي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه او هر پیغمبر او نبی هغه د قوم د پاره مبلغ وي او د الله د عذابونو نه ټول قوم یری خود شفقت په بنیاد باندې یری لکه یو پلار خپل زوی ته نصیحت کوي بچي او ځان سم کا او ښه اخلاق او خپل کردار خپل کا او چې کوم دینو هغه د بد اخلاقی او د بد عملی انجام دا ګور ډیر خطرناکي او په یو خپل پیرایه کې یا استاد خپل شاګردان هغه ته نصیحت کوي نو دا انذار دی یو داسې يرول دي چې پاغه کې د شفقت پهلو نه وي لکه یو ډاکو هغه خلق یې ری کنه الکه وي سمشا پیسې راولې کني دا چل بسر وکم نو دې ته اوس انذار نه ویلې کی دا تخویف دی خدا انذار نه دی او دا یو دمکی خدا انذار نه دی پیغمبران چې خلق یې ری د الله د عذابونو نه نو پاغه کې د شفقت پهلو ډیر نمایان وي او هغه په قوم باندې شفیق وي او پاغه باندې مهربان وي بالمؤمنین رؤوف الرحیم دیو جنا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وي زما او استاسو مثال داسې دی لکه یو سړی اور بلکی او چې کله اور بلکی نو بیا دا پتنګان او دا مختلف حشرات الارض وی دا راځي او په دې اور باندې چې کوم دنو هغه ځان ستی کوي او هغه سړی را لړکی خو هغه بیا ورځي او ځان باغې باندې سیږي وي زما او استاسو مثال دغه شان دی وي تاسو خلق په مکه نه داسې اعمال او کردار کوي داسې جبه استعمالوي او داسې عملونه کوي چې سیده بس اور د جهنم ته روان دي او ما تاسو له دې بډو نه نیولې او زم راکاګم چې د خدای بندگانو جهنم ته غورځيږي د خدای بندگانو جهنم ته غورځيږي او دا خلق په مکه نه دي نو دا د شفقت هغه ماده هغه به ډیره نمایا ده دغه ته ویل کېږي انذار نو الله رب العالمین فرمایي چې هغه کافران چې د الله په علم کې دا
چې د دوی خاتمه او په کفر باندې کیږي او دا ازلی بدبخت دي، نو دا غي متعلق حکم دا دی چې دوی ګور چرته ایمان نه راوړي. که هر څومره تبلیغ ورته وشي، هر څومره نصیحت ورته وشي، او که هر څومره بیان ورته وشي، خداغه محروم القسمت دی. وی تهی دستان قسمت راج سود از رهبر کامل، تهی دستان قسمت راج سود از رهبر کامل، کہ خضر از آب حیوان تشنه میں آرس سکندر را. دا خبره ده چهره خضر علیہ السلام چې دا دونه زندگی ته الله ورکړی وه، وی د آب حیات اوبه اسکلي دي، د آب حیات چینه اسکلې ده. نو وی سکندر بادشاه چې دی هغه هم د هغه ملاقات لتلی و چې ما ته خو هغه د هغه ځای نه وي محروم راغی، ځکه د هغه په قسمت کې هغه نه وه، الله تعالی هغه له هغه شان زندګي نه وه لیکلې. نو چې یو سړی که هغه ته بهترین رهبر هم میلاو شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتې یو عظیم مرشد معلم او چې کوم دی امام الانبیا ورته میلاو شي، خو چې هغه د ابو جهل په شانتې بدبخته وي، نو الله تعالی وی دی د دغې نه نفع نشي حاصلولی، لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. او د هغې هغه وجه دویم آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې دا ایمان ولې نه راوړي. وایي ځکه د دوی په زړونو باندې الله تعالی مهر لګولی دی، او د دې په غوږونو باندې هم الله تعالی مهر لګولی دی. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. قلوب دا خو د قلب جمع ده، زړونو ته ویل کېږي، او قلب ته وایي قلب ځکه وایي چې قلب په معنا د بدلېدو سره راځي، او دا زړه د سړي بدلېږي را بدلېږي، کله وایي یو شان، کله بیا وایي، او موږ خلک وایي دا یو زړه مې راته وایي داسې وایي او دا بل زړه مې راته داسې وایي. زړونه خو دوه نه دي، زړه خو یو دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قرآن پاک گواهی ورکوي. خو د یو زړه کې چې کوم مختلف خطرات او وساوس او خبرې راځي، نو دا هغه قلب دی باغې کې. یو شاعر فرمایي وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. وی تاسو ته پته ده د انسان ته انسان ولي وي او د قلب ته قلب ولي وي. وی انسان ته انسان ځکه وي دا مشتق دی د انس نه، انس وی محبت ته، نو دی به د خپل بني نوع انسان سره به مینه محبت کوي، که نه کوي او دی د یو بل نه تریږي او د یو بل نه تښتي، نفرت او وحشت د دوی په منځ کې وي او دهشت وي، نو دا بیا انسان نشو. انسان د انس نه مشتق دی. وما القلب الا انه يتقلب، او دی قلب ته هم قلب ځکه وایي چې دا بدلیږي را بدلیږي، په دې کې هم تقلب راځي او په دې کې هم بدلون راځي. او بل صاحب وینا وی دا داسې نه ده، وما سمي الانسان الا لنسيه وما القلب الا انه يتقلب. انسان ته وی انسان ځکه وایي چې دا د نسیان نه دی. اول الناس اول ناس، اول د انسانانو اول هیرون کې دی. فنسیا ولم نجد له عزما. الله وی آدم علیه السلام نه خبره ير شو، حالانکه عزم به ګناه نه وکړي، ځکه پیغمبر معصوم دی. عزم ادا نه چې کنه د الله مقابله او دغه مخالفت وکړي، خو بس ير شو دی نه. نو نسیان وی ير کېدو ته، نو دا بیا وی انسان وی دا د نسیان نه مشتق دی. به هر حال قلوب دا جمع د قلب شو. او وعلى سمعهم یعنی وعلى اسماعهم مراد دلته کې جمع ده، او دلیل به دی وعلى ابصارهم، دغه جال د جمع ده، نو دلته هم جمع شو. د دې په غوږونو باندې الله مهر لګولې دی، او د دې په سترګو باندې چې کوم دی نو هغه یو پرده ده، نو حق هغې ته دننه نه داخلېږي. نو معنا دا ده چې دوی چې کله الله رب العالمین پیدا کړي دي، نو دوی له الله تعالی یو استعداد ورکړی و، په دوی کې الله تعالی د ایمان د قبولیت لپاره یو صلاحیت ایښی و، خو چې دوی بدکارۍ کولې، دوی مقابلې کولې، او دوی د پیغمبر وخت د هغه چې کوم دی تعلیمات نه منل، نو د دې ډېرو ګناهونو د وجې نه د دوی هغه استعداد سلب شو، او په دوی کې الله تعالی د فهم او فراست د هغې هغه ماده ختمه کړه. دې مثال وایي داسې دی لکه حدیث شریف کې راځي، وی کله یو انسان ګناه وکړي، نو د دې په دې زړه باندې یو تور ټکی وشي، تور داغ پې وشي، نو که دې چرې په توبه نصوحه باندې الله رب العالمین ته تایب شي، نو هغه زړه یې پاک شي. او که دې توبه نه وباسي او هغه توبه الله ته قبول نه شي، او دې بله ګناه وکړي، نو بل داغ پې وشي، چې بیا بله ګناه وشي، نو بل داغ پې وشي، نو آخر کې دا زړه تک تور شي.
نو بیا وی د حق خبر هغه ته نه دن داخليږي بلکې حق په هغه باندې بیا تراخه لګي د بدګنی چیر خلک دا خبره داسې ولي کوي لکه څنګه چې وسړی بیماری نو ګډیر خوک سي هغه لور کې یاره وی دا دومره تاریخ دی ځکه د ذائقه خراب شوی ده د مزاج برباد شوی دی چې څو پورې د علاج نه شوی نو دغه شان دي چې کوم نه دا انسان چې کله دی په اول کې پیدا شو نو دغه د ایمان د قبولیت او صلاحیت وو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی کل مولود یولد علی فطرة الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال عليه الصلاه والسلام هر معشوم چې پیدا کی ک په امریکا کې ولې نه او په اسرائیل کې ولې نه د يهوديانو په کور کې خدای د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي فطرت الله التي فطر الناس عليها اسلام دین فطرت دی نو دې چې کله پیدا شي نو دا د په اسلامي فطرت باندې پیدا کیږي خو بیا د مور او پلار د داغه معاشره او د داغه ماحول دوی جن بزرګانو خپل ماحول درست کړي نو د داغه ماحول چې د داغه د وجه نه یا د يهودي جوړ شي یا نصرانی جوړ شي او یا مجوسی جوړ شي یا د قادیانی جوړ شي او یا د چې کوم نه هغه منکر حدیث جوړ شي یا د منکر قرآن جوړ شي او یا سوشلیست او کمیونست هغه ماحول د وجه نه نو دی خلق لا ابو جهل ابو لهب سمیت الله تعالی یو فطرت ورکړې وو خودی هغه فطرت تباہ کو هر وخت پیغمبر سره مقابله هر وخت چې کم دی د مبلغ سره مناظره نو هغه فطرت ختم شو نو چې هغه فطرت دی په خپل ختم کو نو الله رب العالمین په دې باندې یو مهر ولګو دا مهر د جباریت دی یو مهر د جباریت په ولګو نو نور هغه خیر والا خبره او کلمه د هدایت داغي دل او دماغ تاغي ته نه داخلي نو اوس په دې باندې هغه مشهور سوال دی هغه ختم شو سوال دا دی چې الله تعالی وی ختم الله دا مهر په ما لګولې دی نو چې د ختم نسبت الله ته وشو او په دې غوګونو باندې او د په دې زړونو باندې دا مهر الله ولګو نو بیا خو دې معذور شو دی به اوس حق څنګه قبول کړي ځکه مهر په لګېدل دی او مهر په چا لګولې دی الله پاک په لګولې دی نو بیا دی ولې الله پاک او الله تعالی چې کوم هغه دا مطالبه کوي دا دغه بندوي نو ددن ولې الله تعالی بیا مطالبه کوي چې یاره تا ایمان را نوړو نو تا ته په دې باندې سزا ملويږي ځکه دا غریب خو معذور دی او الله تعالی په مهر لګولې دی او د ایمان قبلوي نشي نو جواب بالکل واضح دی ځکه چې په ابتدا کې الله تعالی بدکم صلاحیت پیدا کړي او بدکم الله تعالی استعداد پیدا کړي د دې وجه نه ډیر کافران دا مسلمانان ډیر خلکو چې کوم نه هغه اسلام قبول کو صلاحیت پکښتا خو چې کله دی خلکو په خپل فهم سره او په خپل سوچ او په خپل فکر او په خپل اختیار سره هغه خپل استعداد خراب کو هغه خپل استعداد چې کوم نه هغه تباہ کو نو الله رب العالمین داغي په نتیجه کې لکه مونږه مخکې وی چې حدیث شریف نه معلومیږي چې لاول دې ګناه کوي اخر کې ضرورت تکتور شي نو دا ګناه خود کول کدا ګناه لاول کړي نه وي یا کړي وي خو په اخلاص سره توبه وکړي وي نزله پاک شي خو چې کله دې ګنام کوي او بیا پاغي باندې چې کم دې جړام نه کوي او دې پاغي باندې معذرت خام نه دی نو اخر کې ضرورت تکتور شو نو دا ځله ول الله نه دې تور کړي دا خود نه دې خپل ګناهونو تور کړو او مونږ ویلو د ګناهونو یا د افعال اختیاریو د دې کاسب عبادت دی خالق الله دې خو فاعل او کاسب داغي عبادت دی لہذا الله رب العالمین دغه خلق متعلق چې کوم دا ارشاد فرمایي چې داغه د وجه نه دوی حق نه قبلې او وعلى ابصارهم غشاوه مبتدا مؤخر ده وعلى ابصارهم خبر مقدم دي غشاوه وی پردے ده جمع راضی اغشیه اولهم عذاب عظیم دام لهم خبر مقدم دی وعذاب عظیم مبتدا مؤخر ده نو الله رب العالمین د دې طائفه متعلق فرمایي ان الذين كفروا بشکه کسان چاغي کفر کړي دي او کافران دي سواء علیهم برابر د پدغه خلق باندې انذرتهم ام لم تنذرهم کته یری دوی لرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کنه نه یری دوی لرا کته دوی ته تبلیغ او بیان کړي او کته ته تبلیغ او بیان
نه کوي. نو حاصل ده انذارک وعدم انذارک سواء علیهم. دا انذرتهم ام لم تنذرهم دا بتاویل د مصدر سره دا مبتدا مؤخره ده او سواء علیهم دا خبر مقدم دي. نو انذارک وعدم انذارک سواء علیهم دا دوه د غید لپاره یو شان دي. انذرتهم ام لم تنذرهم کته یری دوی لرا او کنه یری دوی لرا تبلیغ کوي دوی دا او کنه کوي دوی دا لا یؤمنون دا غړ منګی دي لا یؤمنون خود ایمان نه راوړي او وجه سره ختم الله على قلوبهم مهر لګولې دي الله رب العالمین په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په نظرونو او د دې په سترګو باندې یو لویه پرده ده. غشاوه ان غشاوه عظیمه التنوین للتعظیم التنوین په کې د پاره د تعظیم دی. نو لویه پرده د دې په سترګو باندې راغلې ده حق نویني او حق چې کم دی نو هغه د هغې اتباع نه کوي. ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب عظیم الشان دی. الله تعالی به دوی له سخته سزا ورکوي د دې خپل کفر په نتیجه کې. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا قبل فرقه د درېمه چې په ظاهر باندې خدای د ایمان او د مسلمانۍ چغه لګي خو په باطن کې دا ایمان نشته. چاغې دوی منافق داسې منافقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دا خو په وحی سره معلومېدل فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې داغه لقب دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هر صحابي خپل خپل حضرت عبد الله بن مسعود صاحب چې د فقه حنفی بنیاد دی هغه دی صاحب النعلین والوساده د پیغمبر علیه السلام پڼو والا. د پیغمبر علیه السلام به کوم دی کې پیدار وباسو نو د هغې سمبالښت او د هغې انتظام انصرام دا د عبدالله بن مسعود ډیوټي وه او یا د پیغمبر علیه السلام تکیا مبارکه نو دا هم د هغه او صاحب السواک د پیغمبر علیه السلام مسواک چې استعمالو به نو هغې له به یې ورکو او بیا د هغې سمبالول دا د هغه ډیوټي وه. او دلته کې چې کوم دی حضرت حذیفه نو دته وی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام رازدار صحابي. نو دته باینیم خودلی وو فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی. دې وجه نه وی چې کله با څوک وفات شو نو حضرت عمر سے بدی ته قتل چې حضرت حذیفه جنازې راضي او کنه راضي نو کده به جنازې راتو نو حضرت عمر سے به هم جنازه کوله او که حضرت حذیفه په جنازه کې نو نو بیا به حضرت عمر سے شکی شو او حضرت عمر سے باوجود د خپل عظیم رتبه چې پیغمبر علیه السلام وی لو کان بعدی نبی لکان عمر کبل فرض والمحال زمانہ بس نبی راتلو والوي هغه به حضرت عمر او په هر امت کې یو چې کوم دی نو هغه محدث وي او یا محدث او زما د امت محدث چې دی هغه حضرت عمر دی او بیا عشره مبشره کې دی. خو یو پیری حضرت حذیفه ځان لکو وسانه یو پټه خبر معلومه او ما ته پدې کې صحیح راهنمایي وکړه وی حضور مبارک چې تا تکم د منافقین لیست خودلې دی نو رښتیا وایي زمانو خو ته نه خودلې هغه د انستانو باغی کې نشته. حضرات صحابه کرام د خپل ایمان باره کې دونه فکر مند او نن زمونږ حالات چې کوم نه هغه الټه دي. عمل زمونږ کم ځای کې دی او ترتیب مو سرنګ دی او بیا دعوی زمونږ په کم ځای باندې دي. دیو جن الله تعالی رسول روان دی واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس الله ودا سي ایمان راوړی لکه د صحابه کرامو په شان دی. دا معیار دی او دا کسوټي د لکه زرګر سره هغه کسوټي موجود دی نو پاغي پته لګي چې دا زر دی او کدا کوټ دی او کدا نور چې کم دی هغه سخيري ملي دي او یا او پیتل دی یا چې کم دی تانبه ده. نو الله تعالی فرمایي د صحابه کرامو ایمان دا معیار دی نو کدا چا ایمان داسې وي لکه د صحابه کرامو په شان دي نو دا کامیاب دي او کدا هغې نه په بله لار باندې نو دا ناکام دي. نو بهرحال په دې ځای کې الله رب العالمین هغه منافقین چې هغې په ژبه باندې خو د کلمې او د مسلمانۍ چغه لګولې ده خو د هغه په زړه کې ایمان نشته صرف مالی مفادات دي یا خپل حاجات دي او یا خپل څه اغراض او لالچ دی د هغې د وجه نه دی د ایمان چغه لګوي.
نو الله رب العالمین دا هغه منافقینو کردار دا هغه بدعملی او دا هغه دغلا پالیسی او دا هغه چې کوم دی تذبذب هغه په دې آیاتو کې ذکر کوي چې مسلمانان دا هغه نه پرهیز وکړي او دا هغه طریقې کار دا هغه نه اجتناب وکړي. نو الله تعالی فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعد په انسانانو کې هغه څوک دي چې هغه وایي چې موږ ایمان راوړل دي په الله رب العالمین باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې موږ خدای منو آخرت منو او دې میز کې ټول ایمانیات هغه یادې خدا غ اول او اخر ذکر کوغه ما بینهما هغه خود به خود بقیاس بس موږ ټول ایمانیات منو ومن یقول یعنی لسانن دې په جبه باندې داسي وي او الله تعالی فرمایي وما هم بمؤمنین یعنی قلبا حال لا دې چې دوی ایماندار ندي د زلنا فزله کې دنه عقیده او هغه راسخه نه ده د اسلام او د ایمان هغه عقیده دی باغی باندې قائم ندي. اوس دې کې من یقول آمنا بالله مدا یقول دې کې ضمیر من تراجه دي ندینه معلومی کې چې دامن مفرد دی ځکه یقول صيغه د مفرد ده او بیا ورسره وما هم بمؤمنین هم او مؤمنین دواړه ضمیر او صيغه د جمع راغلي دي ندینه معلومی کې چې من جمع ده. مفسرین حضرات فرمایي من ودا مفرد لفظا وجمع معنا د لفظ په لحاظ سره مفرد دی نو په یقول کې د لفظ لحاظ شوی دی او په هم او په بمؤمنین کې بیا د معنا لحاظ شوی دی. دغه دا څوک چې دا خبره کوي چې آمنا بالله نو دا خو زید عمر بکر بلا شي خلق کې دي شي منافقین هو ګڼ لیستو د معنا په لحاظ سره جمع ده او د لفظ په لحاظ سره مفرد دی مدل کې د دواړو لحاظ شوی دی. الله تعالی عبادت په انسانانو کې دافم شته وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله دي دوکور کوي الله رب العالمین لرا والذين آمنوا او ایماندار مسلمانان لرا دا دوی چې د ایمان چغه لګي په جبه باندې الله له دوکور کوي او مسلمانانو له دوکور کوي. او دلته سوال دا دی چې الله رب العالمین له صدق نشي ورکوله او الله تعالی د دینه منزه او مبرأ دی. نو علماء مفسرین وی دا عبارت په تقدیر د مضاف سره دی یعنی یخادعون رسول الله دی دا الله تعالی پیغمبر له دوکه ور کوي هغه د اسلام ملګریو او موږ مسلمانان یو جهاد نه سره دی او صفونو کې مودريږي او حلال کې نور په حقیقت کې دی کی ایمان نشته. نو که الله تعالی له څوک دوکه نشي ور کولای رسول الله مبارک له دوکه ور کولای شي ځکه چې هغه انسان دی او هغه بشر دی په بشرو کې افضل البشر دی خو هغه بشری چې کوم په جهادونو کې پیغمبر علی السلام زخمی شوی دی او دغه رنګ چې کوم دنو هغه نور د جادو اثرات په شوی دي نو دغه رنګ څوک هغه دوکه هم ورکولای شي لکه د منافقانو باغله دوکه ورکولای یخادعون رسول الله. خدل سوال دا دی چې خادع یخادع دا هو باب مفاعله ده او باب مفاعله کې صدور د فعل د جانبین نه لکه څوک وی ضرب زید عمرا نو زید ولګي دا عمر وو او عمر ولګي دا زید وو نو دین خدا معلومیږي چې ګینه دوی دوکه ور کوي الله لرا او نعوذ بالله الله دوکه ور کوي دوی لرا حالانکه الله تعالی خود دینه تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا نبی دا نسبت دا خو خطا دی. نو جواب دا دی چې بای مفاعله بدی کې صدور د فعل د جانبین النبی خدا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده او بعض اوقات کې صدور د فعل چی من جانب واحد لکه یو سړی وی عاقبت اللص ما غل سزا ورکړه غل مې رانیولې و خمه برابر کو سزا مې ولا ورکړه نو دا مطلب خو نه دی چې عاقبت اللص چې ما غل سزا ورکړه او غل مال سزا راکړه دې کې صدور د فعل د یو طرف نه دی دا هم دلته کې شته. یخادعون الله والذین آمنوا دی دوکور کوي الله رب العالمین لرا څه مطلب یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا او دین دا معلومه شوله چې رسول الله مبارک له دوکور کول دا داسې دی لکه الله له دوکور کول لکه څنګه چې د رسول الله مبارک اطاعت داسې دی لکه د الله اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع الله
او د رسول الله مبارک نه بیعت کول داسې دي لکه د الله نه بیعت. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. نو دقرنګ د رسول الله مبارک له دوکا ور کول داسې دي د جرم په لحاظ سره او د عمل په لحاظ سره او د شناعت په لحاظ سره لکه چې الله له دوکا ور کوي. نو يخادعون الله والذين امنوا دوی جا په جواب باندې کلمه وي مقصد ایمان راوړل نه دی په حقیقت کې بلکې دوی دوکا ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا او ایماندار مسلمانانو لرا. وما يخدعون الا انفسهم يعني وما يخدعون احدا الا انفسهم. دا مستثنى مفرغه ده. انفسهم مستثنى مفرغه ده چې کله مستثنى منه په کلام کې موجود نه او عامل د مستثنى منه اوسګار شي عمل کولو ته په مستثنى کې نو دې ته وی مستثنى مفرغه. ما رايت الا زيدا. اصل کې ده ما رايت احدا الا زيدا. دلته کوم دې ما يخدعون احدا الا انفسهم. الله دې خو یې موږ رسول الله مبارک له دوکا ورکړه او مسلمانانو له ورکړه او په حقیقت کې ځان دوکا کړ. ځکه دوی چې دا په جبه باندې کومه کلمه وایله نو د دې خیال دا دی چې نور موږ په ځل کې ایمان عقیده نه لرو او دغه د جبه دا اقرار به زموږ د پاره کې کافی شي. نو الله تعالی وی صرف په دنیا کې خو کافی شو ځکه چې د سزا نه بچ شو. ځکه د منافق سره جهاد نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل عبد الله ابن ابی څومره غلط کردار ادا کړ پیغمبر علیه السلام ور سره جنگ نکاو. وې ځکه بیا به خلق وی عامه الخلق چې د خپل ملګریم نه معاف کینو نو دیو جن خطا اثر بینه قائمیږي. نو کافر سره لسانن خو جهاد شتا خو سنانن یعنی په تور باندې داغي سره جهاد نشته. دیو جن چې کوم آیت قرآنی راغله ده چې یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین. اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جهاد کوه د کافرانو سره او د منافقین سره. نو هلته بیا مفسرین وی جاهد الكفار بالسنان والمنافقین باللسان. اغي سره په تور باندې جنگ کوي دوی سره په جو باندې جنگ کوي. تبلیغ وتا کوا نصیحت ورته کوا دلایل ورته بیانوا او تور او ټوپک ورته مر اخلاص کا کلمه هوای کنه. دې وجه نه زمونږ ټول اهل سنت والجماعت او زمونږ معتدل مزاج چې څومره علما دي نو هغه دا وی چې که حکمرانان هر څومره خراب شي که حکمرانان هر څومره گمراه شي او فسق او فجور کې هم مشغول دي او چې کلمه وي او هغه ځان ته مسلمان وي او هغه د اسلام شعائر موسکی نو باغه بس ټوپک راخستل نشته. دغه چې سو کلمه وي او ځان ته مسلمان وي نو د مسلمان سره په تور باندې هغه جهاد نشته بلکې هغه ته خیر خوای به وتا کوي نصيحت به ورته کوي او د خیر لار چې کوم نو هغه به وتا کوي. نو الله رب العالمین کو فرمایل چې وما يخدعون الا انفسهم او دې دوکنه ور کوي اچھا طلاق انسانونو خپلتا وما يشعرون او حال دا چې دوی نه پويږي په دې باندې دې په دې نه پويږي دونه شعور نه لري چې دا مونږه نقصان چاته ورسو. قهر درویش برجان خیش دا همونگا تاوان ځان ته ورسو. او دلته کې الله تعالی فرمایل وما يشعرون دا نوې چې وما يعلمون یا وما يعقلون. ځکه چې یو ارباب العقول دي او یو هغه ارباب الروح دي. دا زناور چې دي نو دا خو ارباب العقول نه دي صرف ذوی الروح دي او انسانان یا پیریان دا چې کوم دنو ارباب العقول دي. نو په حیواناتو کې عقل نشتا خو شعور پکې شتا. دلته الله تعالی وما يشعرون دي کې شعور هم نشته. دوی نه هغه ساروي خده خپل اخر خو پیژني او خپل چې کوم دنو هغه دروازه خو پیژني او دوی چې کوم دي دا خو د چارپایانو نه بدتر شو. اولئک کل انعام بل هم اضل. دا داغه نه لاندې لاړل. مولانا روم رحمت الله علیه هم بیا رضا سے خلق مبارک وی ان کی میں بینی خلاف آدمن ان کی میں بینی خلاف آدمن نیست آدم در غلاف آدمن. وی دا تا دا یعنی چې کوم ښکاری او باغی کې د انسانیت ترم پکې نشته د انسانیت هغه تور طریقه پکې نشته اخلاق پکې نشته کردار. وی دا نیست آدم دا بنی آدم ندی غلاف آدمن دا صرف د انسانیت لباس بزان باندې راچولې دي.
او بیا فرمایي چې آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. وی آدمیت خودی ته نه وایي چې ښکلې بشره دي او شکل ښکلی دی، جامې ښکلې اغوستې دي، ګاډی ورسره ډېر ښکلی دی. آدمیت خو په دې باندې نه دی. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. آدمیت خدا دې سړیتوب چې دی خپل مالک وپېژني او خپل مولا وپېژني او بیا د هغه احکامات وپېژني. نو الله تعالی وایي دا د چارپایانو نه هم لاندې شو. وما یشعرون، په دې کې شعور هم نشته لکه د حیواناتو په شان دي چې هغې کې شعور دی. وما يخدعون الا انفسهم، دي دوکه نه ورکوي لاکن ځانونه خپلو لره. وما یشعرون، او حال دا دی چې دوی پوهه نه لري، دوی شعور نه لري په دې باندې. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا اوس الله تعالی د منافقانو یو بل خصلت ذکر کوي. الله وی د منافق په زړه کې بیماری ده، مرض. خدا بیماری چې دا داسې نه دی چې زړه والونه خراب شوي دي او یا ګینې په زړه کې بل څه کینسر ته لګېدلی دی. هغه مادي کینسر نه دی، دا روحاني کینسر دی. شک و نفاق، مرض معنا مفسرین وی شک و نفاق. په زړه کې دنه دنه دا چې په ژبه به کلمه واما خو نور به یقین پې نه کوم، او په دې ایمان کې او په دې دین کې د هغه یو شک دی. نو الله تعالی ما ولا هغه بیماری نور هم ډېره کړه. هغه بیماری څنګه ډېره شوه؟ دا منافق چې کله د مسلمانانو په مجلس کې ناست دي، د رسول الله مبارک سره ناست دي، نو دی وایي چې کله اسلام ته ترقی او فتح او کامیابي میلاو شي، نو دی وایي یاره ډېر ښه وشو، وی ډېر ښه وشو چې خدای پاک دا ګټه راکړه. او زړه کې دننه څه وي؟ دننه ویلې کېږي ښه چې خدایه داسې وشو. نو بیماري نور هم ډېره شوه، ځکه چې دننه دننه دی پګلاویږي او دننه دننه دی چې کوم دی نو په هغې باندې خفه کېږي او بظاهر وي چې دا د اسلام دا ترقي او دا ښه شو چې دا علماو چې کوم دی نو کامیابي وکړه، خو نور دننه وي چې خدای پاکه دا مولیان پکې د کومه راغله، نو دی په هغې باندې نور هم خرابېږي په هغې باندې. الله تعالی وی دا د یو خصلت دی. مؤمنانو مسلمانانو ته وی دې نه به ځان بچ کوئ، د منافق خویونه په ځان کې نه راولئ. فی قلوبهم مرض، دلته مرض مبتلا مؤخره ده او فی قلوبهم خبر مقدم دی. چونکې مرض نکره ده او چې کله مبتدا نکره نو تقدیم الخبر علیه واجب. فی قلوبهم مرض، زړونو د دې منافقانو کې یو بیماری ده، یعنی شک و نفاق. فزادهم الله مرضا، پس سیوا که الله رب العالمین هغه بیماری د دوی لره. وګوره زاد فعل دی او لفظ الله دای فاعل دی او دا هم دای مفعول دی او دا مرضن چې دی نو دا تمیز واقع شوی دی. او قانون د نحوی دا دی چې تمیز واقع شي د نسبت د فعل نه فاعل ته، نو دا فاعلی په حقیقت کې، او چې تمیز د نسبت د فعل نه مفعول ته واقع شي نو دا مفعولی په حقیقت کې. نو دې دې کې د زاده چې کوم نسبت شوی دی هم ته، نو دا مرضن د هغې نه تمیز دی. نو معنا به یې داسې چې فزاد الله مرضهم، نو هغه کوم چې تمیز دی هغه په حقیقت کې مفعول شي. فزادهم الله مرضا، یعنی فزاد الله مرضهم، سیوا کړه الله رب العالمین هغه بیماری د دوی لره، هغه د زړه د شک او د نفاق بیماری هغه یې نور هم ډېره شوه. ولهم عذاب علیم، او د دې منافقانو دپاره عذاب دردناک دی. بما كانوا یکذبون، په سبب د هغه باندې چې دوی به مسلسل دروغ ویل. مونږ صرفو کې وایو چې کله کانه داخل شي په مضارع باندې نو هغې ته وي ماضي استمراري، نو بما كانوا یکذبون د دې نه استمرار جوړ شو، مسلسل دروغ وی به یې کوله. سار یو شان خبره، ماښام بل شان، نن یو شان سبا بل شان، دې مجلس کې یو شان هغه مجلس کې بل شان، چې حدیث مبارک کې هغې ته ذوالوجهین ویلی شوی دی. نو الله تعالی فرمایي الله تعالی به دوی له په دې باندې سخته سزا ورکړي. وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، دا اوس د منافقانو یو بل خصلت الله ذکر کوي، ګوره د دې نه اجتناب وکړي. او هغه سره دا دواړه نمبر وار را روان دي. یو خدا دی چې دې منافقانو کې دا بد خصلت دی چې دوی خپل عیب ته هنر وي، او بل قباحت پکې دا دی چې د بل هنر ته عیب وي. په دوی کې عیب دی، هغه عیب سره یو ځای شرارت کړی، یو ځای منافقت کړی، یو شان بل شان،
پسو ورته ظالمه دا چل مکه ودا کورونه ولې ورانه دا خلق دا معاشره ولې خرابای نو دی وی انما نحن مصلحون یره بس مو کوی چې بس دا روغ او جوړه راشي او صلاح او یعنی فلاح راشي نو کی ورانه کی دې بده کې چې کم دې عیب او دې هغه ته وی کمال هغه ته وی هنر او بل طرف ته صحابه کرامو کې یو کمال له کمال هغه کمال سره هغه د رسول الله مبارک سره ولاړ دي نو خو جوختر سره ولاړ دي لسانا او قلبا کاغه وی جهاد لا خپل سر قرباني کاغه ته مال خپل مالونو نظرانه پیش کړي کاغه ته وی چې کم نه خپل بچي هجرت نو دا ټول خبرې کوي نو دا منافقان سوي نعوذ بالله وی دا څه به وقوف دي بس دا بار خبر وی د سر نتیر دي ښا دا څه مقلان او پاگلان الکه خلق د حکمت نه کار اخلي خلق لګړي خبرې ته سوچ کوي چې دا خبره د منلو دا او کنه دا صحابه کرام چونکه هغه کې اخلاص او هغه کې تقوا او هغه کې للهیت د رسول الله مبارک فرمان او بس باغی ځان قربانول ځکه الله تعالی وی اولئک كتب فی قلوبهم الايمان الله وی د دې پزړونو کې ما ایمان لیکل دي او دا د زړه نه سوچه مسلمانان دي نو دا منافقان دا غي د کمال تسوي هنر هغه کمال او هنر تسوي عیب او هغه ته عیب دا وي چې صفهای ورته وي بي وقوفان بار خبره باندې بس وردانګي نو دوی خو یو پیری وي چې کما امن الناس نو قالوا انؤمن کما امن الصفها خامونګه داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې بي وقوفان راوړل دي صحابه کرام یادي نو الله تعالی داغه داسې مدلل تردید کو الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون یو الا حرف تنبیه وارننگ پیراغه دام تاکید فائدہ کوي او ان حرف مشبہ بالفعل دام د پاره د تاکید دی او جمله اسمیه ده د پاره تاکید ده او هم په ضمیر فصل امراغله دی دام د پاره تاکید دی او خبر چې دی هغه معرف باللام دی الصفهاء او بیا وسره رسل استیناف د پاره ولکن لا يعلمون د استدراک د پاره هغه جمله مسره لګولې ده نو الله تعالی مدلل رد په دی باندې وګڼه دا دوه خبرې دي منافقانو کې یو خصلت دا ده چې په دوی کې کم عیب دی هغه ته هنر وي او په صحابه کرامو کې کم هنر او کمال له نو دی هغه ته عیب وي نو الله تعالی وی دا ذکر مکوي بلکې چې کوم خبره د عیب وي په کار دي چې انسان د ځان نه عیب لري او چې کوم خبره په بل کې خود کمال وي نو بیا دا غي تصدیق پکار دی او بیا دا غي اعتراف پکار دی نو الله تعالی د منافقانو په شان کې دا فرمایي چې واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او باغ وخت چې کله ویل شي دي منافقانو ته چې تاسو فساد او شرارت مکوئ پزمکه کې فساد مکوئ ځکه ځمکه کې فساد دوه قسم دی یو خو سړی غلا کوي ډاکه کوي او خونریزي کوي دا هم د ځمکې فساد دی او یو فساد دا دی چې یو سړی پاغي کې د نفاق او د حسد او د کینې داغي چې کوم د تخمونه بکی کړي او معاشره پاغي باندې هغه ورانول غواړي لکه منافقین د مدینه ټوله معاشره خرابول غوښتل لیکن الله رب العالمین داغي تحفظ نه وکړو بدل کې هغه فساد مراد دی چې دا شرارت ګوره مکوي د جبه او د خلی او د زړه تنسته وکي قلبا وقالبا دواړه په اسلام کې داخل شي ظاهر او باطن ټول یو کوي نو دې تدا نصيحت ورته سوکو کی نو دې سوې قالوا انما نحن مصلحون نوای دا منافقان چې په تحقیق سره خبره ده بل نه ده چې مونږه خو اصلاح کوونکیو مونږه خو وایو چې روغ او جوړه او مطلب دا چې کافرانو لاړ شو نو الته ماحول نه خرابول غواړو کنه ناغي سره مونږ بس ټیک تیار تاسو سره یو او چې بیا دی خو راشو نو مونږ وایو چې خامخا تاسو سره مونږه تعلقات دي کلیوالي ده نو مونږه هغه سره با مسلمان الله الله باب رحمن رام رام د منافق خلاصه دا ده مسلمان لا چلاړ شي هغه سره الله الله وایا او چې برحمن اندول لاړ شي الته کرام رام کوا دي دوی مصلح کل نو قران حکیم فرمایي دا ته مصلح کل حضرات مونږ ته ندي پکار مونږ ته مخلص لکه صحابه کرام په شان دي چې هغه په یو باندې ولاړی او په حق باندې قائمي نو دا ته خلق وی هغه پکار دي او تاسو هم دا اتباع کوي
نو الله تعالی فرمایي چې دا منافقان سوي قالو انما نحن مصلحون نو وای دا منافقان چې په تحقیق سره مونږه خو خېګړه کوونکیو مونږه روغه جوړ راولو صلح راولو الا انهم هم المفسدون خبردار په تحقیق سره دا منافقان چې دي خاص دي شرارتيان دي دا فساد کی دا ځمکه ورانی دا معاشره خرابوي ولکن لا يشعرون لكن دوی نه پوهیږي په دې باندې دی په دې نه پوهیږي چې دا مونږه خکو او کدا مونږه تاوان کو ځانم غر کوي او ټول مخلوق چې کوم دنو هغه خرابوي واذا قيل لهم امنوا دا هغه خبره ده چې څوک منافقان او توي ګوري داسې په اخلاص سره ایمان راوړي لکه صحابه کرامو بشان نو دی بیا باغی باندې هم ګوتی اوچتي باغی باندې هم اعتراض کوي نو دی آیت ته ولیکي چې دا آیت چې کوم ده مبارک دا دلیل لپاره د دې خبره چې ان الصحابه معیار للحق چې صحابه کرام چې دي دا معیار حق دي دا د علماء دیوبند او د علماء اهل سنت والجماعت دا داغي مسلک او موقف دي ځکه الله تعالی وی چې تاسو داسې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې نور خلق ایمان راوړي دي نو الناس معرب باللام دي مخصوص خلق او قران چې کله نازلې دو نو نما او تاو نسوار لسمه صدای والو دیار لسمه صدای والو که موجودو نو هغه صحابه کرام موجودو باغی کې نو الله وی داسې ایمان راوړي لکه د صحابه کرام په شان نو دا الله تعالی معیار وګرځو چې دا چا ایمان په هغه طبق باندې وي نو دا الله تعالی ته قابل قبول دی او چې دا چا ایمان د صحابه کرامو په طرز باندې نه وي یا د قران او سنت تشریح په هغه لار باندې نه وي په بل ولار باندې وي نو بیا با هغه کار هغه به کوم دی قابل قبول نه وي دیو جنا کم خلق چې صحابه کرام باندې نقطه چینی کوي یا داغي تنقیس کوي یا داغي بی ادبی کوي نو ټول حضرات زمونږه اجماع امت ته چې دا سړی د اهل سنت والجماعت نه خارج دي دا یا رافضی دي یا خارجي دي او یا داغي یعنی ایجنټ دي ابو زرعه صاحب یو مشهور محدث دي هغه فرمای اذا رايت احدا يعيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد بانه زنديق وی چې کله تا یو سړی ولیدو چې د رسول الله مبارک په صحابه کرام باندې ګوتی وچتای ځان دې نه ير دی او فلان کې صحابي خدا سے وو مودودی سے لګلی دی وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله هغه داسې حرکات کول چې داغه د وجنه اسلام بدنامي ده هغه کاتب وحی دی موږ د قران شریف چې موږ تر رسیدل نه کاتبین وحی کې یو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی او مودودی سے وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله د بیت المال وی نور خسړې او د بیت المال په مال کې به خیانت کوه دا څنګه خسړې شو ی ولا عیب فيه غیر ان سيوفهم نو دا چې کوم دی دې ته وی یعنی مدح یعنی زم په داسې شکل باندې چې هغه شکل د مدح وی او په حقیقت کې وروي زم او داغه عیب جوئی وی حضرت عثمان صاحب د بیت المال د مال نه خپل یو رشتہ دار لا چې دا غنوم دی مروان وی 15 لک روپے وی دای د بیت المال نه او د خزانه نه راوخل او د رشتہ دار له اسی ورکړي او به حواله ورکړي دا وی رواه ابن خلدون وی دا بکم دی راغلی ابن خلدون په تاریخ کې وی راغلی دي یو خدا خبره یا ساتي یو تاریخ دی یو حدیث دی نو بدی کې زمونږ د پاره حجت حدیث دی تاریخ زمونږ د پاره حجت نه دی تاریخي هغه روایت چې د قران او د حدیث داغه سره متصادم وي نو هغه پاتې دي او که د قران او د حدیث په اتباع کې وي نو هغه تاریخ بیا قابل قبول دی یو خدا دا دویم دا چې ابن خلدون وګوري نو په ابن خلدون کې دا لیکلي دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د غزمکه د بیت المال هغه په مروان باندې چې دا د حضرت عثمان سے رشتہ دارو د 5 लाख روپو په درهم په معاوضه کې باغ باندې خرڅ کړه نو امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین د مصالح د حکومت لپاره د حکومت زمکه دا او هغه بچا باندې خرڅي پاغه کې مصلحت د مسلمانانو دی هغه دې کې څه قباحت دی لیکن هغه د بیع خبره ته ورکه کړی دا ویدای ول خیراتی د بیت المال نه او بیا وی دې اقرب پرورو
وی دې چې کوم دی اقرب نوازو بس د خپلو رشتو به یې ډېر زیات خیال ساتو او د بیت المال نه به یې هغې له بس جیبونه ډکول نو چې هغه ټول تاریخ یو د کالج طالب علم یا یو سکول ماسټر یا یو داسې سړی چې هغه علم نه یې کړی صحابه کرامو مقام ورته نه معلوم او پوره هغه لوستی نه او هغه وګوري نو نعوذ بالله هغه د حضرت عثمان صاحب کې نه داسې و لکه بس لکه زرداري په شان دی یا لکه داسې موجوده نواز شریف په شان دی او یا لکه د موجوده خلقو په شان دی نو ډېر مقام د هغې تنقیص وشي ابو زرعه صاحب وی اذا رأيت احدا يعيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد بانه زنديق دا سړی زنديق دی ځکه کده مسلمان وې نو د رسول الله مبارک داغه د هم نشینانو او داغه چې کوم دی د مصاحبینو داغه عزت وکړو پیغمبر علیه السلام سوار لفظ وکاله آگاهو ټول امت ته دا وصیت او نصیحت کړی دی چې زما صحابه کرام چې دي اصحابي کالنجوم وی دا د هدایت ستوري دي فبأيهم مقتديتم اهتديتم چې د کم یو لمنونی ولا نو تاسو به هدایت میلاو شي او پیغمبر علیه السلام وی الله الله فی اصحابي د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي د ما د صحابه کرامو مبارکي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو هغه د اعتراضاتو ټکای م جوړوي د اعتراضاتو نشانه م جوړوي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من ابغضهم فقد ابغضني وی چا چې هغه چې کوم سره بغض وکړو نو دای ما سره بغض وکړو او چا چې ما سره بغض وکړو نو دای الله سره بغض وکړو او چا چې الله سره بغض وکړو نو یوشک ان یاخذه ډیر نږدې چې الله دا هغه پکړو کی الله یې راونی او سزا ورل ورکی نو دا آیت مبارکه په دې باندې دلیل دی چې صحابه کرام او جماعت چې ده دا معیار حق دی مونږ چې حق پیژنو نو د صحابه کرام په جماعت باندې به پیژنو پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې بنی اسرائیل چې دي نو دا 2 یا فرقې جوړ شي او زما امت بدري او یا فرقې جوړي كلهم في النار الا واحده دا ټول با جهنميان وي صرف یو وجدان واغه فرقې ناجیه ده اغه ته نجات ملاويږي صحابه کرام ته پوښتنه کو چې هغه فرقه کوم یو ده چې کوم نجات والا ده پیغمبر علیه السلام ما انا عليه واصحابي دا هغه فرقه ده چې په کوم لار باندې زروانم او زما صحابه کرام روان دي زموږ علماوی ما انا عليه چې زه په روانم دا سنت شو او چې زما صحابه کرام په روان دي نو دا جماعت شو صحابه کرام او جماعت نو ما انا عليه واصحابي معنا اهل سنت والجماعت او چې څومره فرق دي نو هغه نور فرق زایغه دي نو الله رب العالمین فرمایي چې دې منافقینو کې دا یو بد خصلت ته او دا یو خراب عیب دی چې دوی د بل کمال ته هغه ته عیب وي واذا قيل لهم امنوا او باغ وخت چې کله ویل شي دي منافقانو ته چې تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل نور خلقو ان صحابه کرام قالوا انؤمن كما امن السفهاء نوایدا منافقان چې دې بیوقوفان خلقو صحابه کرام ته بیوقوفان وي دا خو کویږي نه او ځان ته پوي مونږ هر مجلس سره چلی دی شو مونږ د معاشري خلک یو هر ځای ماحول ته ګورو سیاق سباق ته ګورو او دا خو بس سادهګان بولګان دي بس ورتړي په خو بس چې کوم دی ور رواني نو نعوذ بالله صحابه کرام ته بیوقوفان وي نو الله رب العالمین داغه جواب ورکړ خو یو سوال دی دا خو منافقان دي او منافق مونږ وی هغه دی چې په جبه باندې د ایمان چغه لګي د مسلمانۍ او پزړه کې دنه کفر پروت دی او چې دلته کې د ښکارا پننداره وي چې یاره دا به وقوفان او صحابه کرام یې دومره ګوتی اوچته کنده خو بیا منافق نشه د کفر خو بیا ښکارا شه او الله تعالی دا منافقان دي نو مفسرین وی قالوا انؤمنوا ان قالوا فيما بينهم دا به خپل مجلس کې دا خبره کولې دونه جرأت پکې نو چې صحابه کرام په مخ کې ویلې وي حضرت عمر سے موجود وو هغه به تبیا چې کم دینو استوري خودلی وو خدا بدی خپل مجلس کې دا خبره کولې ښا قالوا او یاد ده یعنی قالوا لضعفاء المؤمنین مسلمانانو کې دوه قسمه یو خو طاقتور خلق لکه حضرت عمر سے دا هغه په مخ کې خو چا خلنه شو واځولې منافقانو یو داسې لکه هغه کمزوري صحابه کرامو چاغي یعنی په دغه کې هغه حیثیت نو یا خاندانی
یا داغي چې کوم دې شاته هغه قوت نو غلامان آزاد شي وو یا لا غلامانو نو داغي په مخ کې به چې کوم دې داسې خبرې کولې ځکه داغي نه بنه یریدل یا به خپل میس کې دا خبرې کولې او یا به هغه ضعیفانو مسلمانانو په مخ کې دا خبرې کولې او یا مفسرین وی قالو یعنی فی قلوبهم دا په ځل کې دن دا خبرې کولې ښا چې دا خو مړه مقلان دي مونږ ردی په شانتي په اخلاص باندې چې کوم دین هغه اسلام ته او پیغمبر علی السلام ملګرتیا ته ملا نشو تړلې او بس دا کله دلته او کله الته او معاملې د چلو به سره دا به ځل کې دا خبره کوله قالوا انؤمنو نو ویل بدی منافقانو چې آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړل دي دی وقفانو نعوذ بالله صحابه کرام به یادول الا انهم هم السفهاء خبردار په تحقیق سره دا منافقان چې دي خاص دا به وقفان دي الله وی دی به وقف دي ځکه صحابه کرام اغي خو په اخلاص باندې ملګرتیا کړي دا قلبا وقالبا ظاهر او باطن یو دی نو اغي چې کوم نه کامیابی طرف ته روان دي او صاحب ظاهر یو شان دی باطن بل شان دی قول یو شان دی او فعل بل شان دی نو غټ به وقوف خدا انسان دی الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لكن نبوي کدا منافقان پدی باندې دی دا علم نلري او دا د بیوقوفی مظاهره کوي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم دا د منافقانو یو بل خصلت ته قران حکیم هغه ذکر کوي او هغه دقه دي مسلمانانو سره میلاو شي نو آمنا او چې کله بیا کو براو د کافرانو تراشي سنادي د قریش ته او نور ته نبي او يرم استاسو ملګریو او هغه سره اسه ټیم پاسي کولا نعوذ بالله اسه مذاق ور پورې کو او غپم لګاو نو الله تعالی فرمایي چې دام په دوی کې او بد خصلت ده دینه اجتناب وکي و اذا لقوا اصل کې ده لقيو خو بیا زما هغه بیا باندې ثقيله او ما قبل دا نقل شو التقاء یا د وراله یتنا حذف شلا لقوا بعد شو و اذا لقوا الذين امنوا او باغ وخت چې کله میلاو شي دا منافقان د ایماندارو مسلمانانو سره قالوا آمنا نو وای دي چې مونږ ایمان راوړې دي یعنی مونږ تاسو سره ملګری و اذا خلوا الى شياطينهم خلوا معنا مزو او باغ وخت چې کله دوی لاړ شي ځان لشي ان لاړ شي الى شياطينهم ان الى رؤسائهم وكبرائهم شياطين جمع د شیطان دا نو شیطان خو یو هغه دی چې کوم مونږ او ته شیطان وایو چې دا غنوم دی عزازیل تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد او لقب دی شیطان ځکه شیطانا معنی دا بعوده او ده هم بعید عن رحمت الله ده دا الله د رحمت نه بعید دی نو ځکه او ته ویل کېږي شیطان او بیا د دې اطلاق دو قسمه دی یو شیطانی انسی دی او یو شیطانی جنی دی من الجنه والناس نو چې کوم انسان دا سی وی چې هغه د شیطاني عمل کوي او غلط حرکات او غلط چې کوم دی کردار ادا کوي نو دا انسی شیطان دی او کم چې په پیریانو کې دی دا غي د نسل نه دی نو هغه شیطان دی انسی او جنی دواړه راتلی شي دلته مراد هغه انسی شیطانان ته مراد دي هغه رؤسا او کبرا چې کوم بردي سنادید او داغي مجلس ته بدوی لاړل نو اذا خلوا الى شياطينهم او باغ وخت چې کله دوی لاړ شي په طرف داغه مشران خپل باندې کبرائهم ورؤسائهم نو قالوا ان معكم نو وای دوی چې په تحقیق سره مونږ خو سره تاسو نه یو زمونږ اصل مرګرتیا ګور تاسو سره ده ناغي ورته وی چې زمونږ سره امدا هغه مسلمانانو سره چې هر وخت کینه او پاسه نو دی ورته وی انما نحن مستهزئون په تحقیق سره خبره ده بل نه ده مونږ خاصه ټوکی کوونکیو بالاسلام والمسلمین دا په اسلام پورې په مسلمانانو پورې مړه سي غپ لګوخه بس مشغولو یې سي دوکا کوي او اصل د ځلنا زمونږ ملګرتیا تاسو سره ده نو الله رب العالمین داغه جواب ذکر کړي الله یستهزئ بهم ظاهری معنی خدا دا چې الله تعالی په دوی پورې ټوکی کوي دی موږ په اسلام پورې ټوکی کوو نو الله تعالی وایي زه په دوی پورې ټوکی کوم نو الله تعالی په ټوکی نه کوي ځکه ټوکونه او د دې استهزاء الله رب العالمین منزه او مبرأ دی نو معنا دا الله یستهزئ بهم یعنی یجازیهم باستهزائهم الله ولدا غټوکو بدله ورکوي خو کله کله داسي چې هغه
یو شی باندې اطلاق کیږي دې ته اطلاق مشاکلتن دا چونکه هم شکل دی نو ځکه په اطلاق کیږي لکه قران پاک کې به موږ لراشي چې وجزاء سیئات سیئات مثلها الله وی د بدی بدلا بدی ده نو د بدی بدلا هو بدی نه ده یو سړی چانه سپېړه وتم بولا نه اسلام د توي کو عفو تکای او درگذر کوي هډه راخدا خو کنه کوي نو حق ورته داشته تم ته یو سپېړه وتم هو بدلا واخلا اوس دا اول سړی چې سپېړه تم بولا نه دا خو بدی وا ظلم خدا دویم چې خپل بدل واخیستو نو دا خو بدی نه ده دا خو هغه الهغه عدل کو خپل بدل واخیستو او الله تعالی وی وجزاء سیئات سیئات د بدی بدلا وی دا بدی ده او فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وی چې کوم سړی پتا باندې ظلم وکړ او لاسه د باندې اوچت کو الله تعالی وی تم پاغه باندې ظلم وکړ نو چې هغه کو نو خو ظلمو دغه ابتدا کړی ده خو کدا سړی معافي وکي خو ډېر خو خدا خو که معافي نه کوي او د خپل بدل واخلي نو دا خو ظلم نه دی دا خو عدل دی نو دا اطلاق دی مشاکلتن چونکه دا اول هغه عمل هغه بدی وا نو هغه دویم دی وسره هم بدی وي دا اول هغه ظلمون او د دویم هغه سره مشاکلتن هغه دیم ظلم وي او د دې مثال دا څه دی د فصاحت او بلاغت په کتابونو کې راځي او سړی وایي او یخنی مې ډېر زیاته شی و او ټول رپېدم او خپلوانو کر لاړم د جنوري فروری میاشت وا نو اغي خلک هم هغه ملما راشي نو لکه وی چې بس کې او تور بس کې کښنه بس کې ناغي ما نه تاسو کو قال اقترح شيئا نجد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبه وقميصا اغي وی یو شی وغواړه چې مونږ یې پوښ کو چې په حقو کنه ډوړې خوري کسو ما ورته مال یو جوبه په حق او یو رول قمیص پوښ کوي څه مطلب یخنی مې ډېر شوی دا د جوړې تنظیم را لوکې کپڑا را باندې کمبل را باندې راواچوي نو ګوره داغي هغه عمل خو ټیک د پخوالي دی چې پخېږي ډوړې پخېږي خو قمیص او جوبه خو څوک نه پخېږي خو دلته کې دا جواب مشاکلتن دی داغي هغه پخېدلو نو دې ته هم پخېدلو دغه مثال لدیم دی الله يستهزئ بهم الله رب العالمین بدل ورکی دا غټو دغه منافقان لرا ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمدهم معنا يمهلهم الله رب العالمین دل ور کوي دوی لرا الله ولا مهلت ور کوي دغه دوی دا شیطانای کوي د دې خیال لا دي چې ګنې په مونږه د چا پام نشته او الله تعالی خیر دی او مقرر روانه ده هغه قصاب چې نو هغه د اغوا یا د بل ساروي ساتي او خو خوراکونه پې کوي خدای دا مطلب نه دی چې ګنې داغه سره ډېر امینه ده یو ورځ را روانه ده بسم الله الله اکبر په ورته وي نو الله تعالی فرمایي تاسو لمز ډیل درکو یو ټیم را روان دی ويمدهم في طغيانهم يعمهون او الله رب العالمین مهلت ورکی دی منافقان لرا چې پاغه سرکشه په لګي دوی سرګردان دي يعمهون معنا يتحيرون یا يعمهون معنا يترددون دا یا ساده یو د عمی یو د عمها یو په یا سره یو په ها سره نو عمی دا د سترګو وړاندې دوته وي چې یو سړی ظاهر نظر نه لګي دې ته وی عمی اعما او یو د عمها په ها سره چې د زړه سترګې وړاندې ښه دغه بعد انسان د سر سترګې روغي غټه د وینم غټي خدای چې زړه سترګې هغه پټې شي وي او غړاندې وي قران پاک کې راځي چې فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله وی فانها شانداد لا تعمل ابصار دې کافرانو د سر سترګې هغه وړاندې نه دي هغه غړيږي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اغزلنا چې هغه په سینو کې د هغه وړاندې شوی دي نو دا هغه د زړه سترګې وړاندې دي نو حاصل دا دی چې چا بصارت نه نو هغه ته وی عمی او چې د چا بصیرت نه نو هغه ته وی عمها نو الله تعالی د دې منافقانو بصیرت نشته د قلب او هغه پویا هغه ورته نشته ويمدهم في طغيانهم يعمهون او الله رب العالمین مهلت ورکی دي منافقان لر چې باغ سرکشه بلکې دوی سرګردان دي او دوی باغی کې متحیر دي صدق الله مولانا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.